السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو غړکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روز روغ خوشحاله وئ ژوند په مازو کې به وئ سبا به یې چوټه لاهور کې د ظلم انتها شوې ده یو ظالم سړي درې کسان ډېر زیات بې دردۍ سره قتل کړل په څه وجه یې قتل کړل دغه درې کسان یې رشته داران دغه درې کسانو سره یې څه تعلق و چې دې ظالم سړي پې په دریو کسانو باندې فایرنګ وکړو او ډېر زیات بد حال باندې قتل کړل ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې تاسو د نورو معلوماتي ویډیوګانو نه ځان خبرول غواړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي سبا به یې چوټه لاهور کې د ظلم انتها شوې ده یو ظالم سړي درې کسان ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړي دي په دې وجه باندې قتل کړي دي چې د دوی د ځمکې باندې سلانجه وه خو د دوانو ځمکې لانجې خال شوې وه چې کله هغوی په خپله ځمکه باندې فصل وکرلو او هغه فصل یې کله کټ کوو نو دې سړي ته ډېره زیاته غوسه ورغله چې زما په ځمکه باندې خو فصل ونه شو او د دوی په ځمکه باندې فصل ولې وشو په دې وجه باندې دا ظالم د خپلو زامنو سره وټی دی د خپلو زامنو سره یې مشینان تمانچې راغستې دي او په هغوی باندې ورغلی دی او په هغوی باندې فایرنګ کړی په هغه فایرنګ مقابله کې د هغوی درې کسان ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شوي دي او یو کس په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پروت دی دوستانو سبا به یې چوټه لاهور چې کله دغه تفتیش دغه په مقابله په خپل تفتیش کې واغسته او دغه ظالمان ګرفتار کړل نو دوستانو پلار یې ویل چې زما زامنو څه ګناه نشته دی هر څه ما کړي دي دغه ظالم پلار پولیسو کله ګرفتار کړو پولیسو ته یې په خپله خوله باندې تورې خبرې وکړلې چې دغه رنګې زموږ لانجه وه او زموږ دغه لانجه دې حد ته ورسېده چې موږ په یو بل باندې فایرنګ وکړو دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالم ته ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام